والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة المائدة اتم سبب اتم بابو باغی کی گندا عملونا خباستونا د یهودیانو بیان شو. تدې د پاره چې مسلمانان دا غین بایکاټو کی مسلمانان ته بایکاټو کی اخره کې اغیل دعوت ورکو چې تاسو ایمان او تقوا باندې کلک شوي، ایمان امراوړو او تقوا هم اختیار کړه نو گناہوں و تر اللہ معاف کی او اللہ کو ہم جنت تا داخل کی او بشارت دنیا مورکو چه دین میاری گئی چه زمان مالونا دولتونا بخراب شی او یو ملک بحیثیت ملک آغا دے نیاری گی چه آغا داوئی چه کمانگا دا اللہ قانون جاری کو دنیا نبا زمون تجارت کټ شي، دنیا نبا زمون تجارت کټ شي او زمون اقتصادیات په خراب شي. اقتصادی ترقی هغه بدل الله رب العزت په دین باندې درکې. دا موای چې زمون معاش معیشت او اقتصاد چې دی هغه بارتاو شي او خراب بشي. نا اللہ رب العزت قرآن کریم کی پا دین باندې د دنیا وعده کړی دا یو سړی دین باندې کلک شي او یو قوم او یو ملک دا الله بندگان شي او دا الله رب العزت قانون نافذ کی عمل کې او نظام کې دا الله قانون راولي. اللہ رب العزت داغی اقتصاد آغا برابری خرابی نا. دا قرآن کریم گانو زائنو کی بیان کرده دے چی پا دین باندی اللہ رب العزت دنیا دا سماولو وعدہ کرده دا. یعنی مطلب دا دے چی اللہ رب العزت صرف او صرف رب الآخرت او الہ المعاد نه دی چې صرف ستاد آخرت انتظام برابرئی او ستاد دنیا خرابئی او تا ته وی چې بدین عمل کوا او سوازا او د لوګ مرشا خو زما قانون معنا او آخرت برابر کا. اللہ رب العزت صرف او صرف رب الآخرت او الہ المعاد نہ دے بلکہ اللہ رب العزت رب الدنیا رب العالمین او الہ المعاشم دے. اللہ دنیاوی انتظام سمئی دنیاوی پروگرام د انسانانو برابرئی معاش او اقتصاد اغور لوم برابرئی دانه چې داغې نه محرومه کوي داغې نه محرومه کوي نه. دا ټول ژوند چې دی داغې اصلاح اللہ رب العزت په شریعت او په اسلام کې خدا همغه کوم منځو او وایو دا چې کم نه موږ له خو الله رب العزت ا دنیا سم نه کړه دنیا را لسم نه کړه ته مکمل نظام راواله د جمعات خپل منځ د پارلیمنت خپل منځ د تانی او د تحصیل خپل منځ د کچارای خپل منځ ار یو کې د الله تابعدار شه
او غد الله رب العزت په نظام چلاو کوم محکمات د ژوند نو هغه محکمات شریعت د قانون سره برابر کړه مونږ ته چې وای چې په ټول ژوند کې د الله د دین خیال ساتل پکار دي نو مونږ وایو د دې مطلب دا دی چې لکه تاڼه کې وو مونږکای او سکول کې وو مونږکای او بینک کې وو مونږکای او پارلیمنت کې وو مونږکای وګوره دوره خسړې دی وي تاڼه بند کړه مونږ یو کو مونږ یو کو بشک مونږ الله حکم نه پار ځای کې وکای پار ځای کې وکای اور دې مونږ یو دعوت ته دا مونږ خو یو دعوت ته د تانې د تحصیل او د کچره خپل احکامات شته د هر محکمې خپل احکامات دي هغه احکامات منل دین منل دي او هغه احکامات منل هغه چې کم دنو په ژوند کې جاری کول د دین د خیال ساتلو مطلب دا دی دا بینک تل قرآن ترامخه تکا چې ساده بینک د اسلامی اصول برابر دی او کنا کنو برابر نو برابر کا ور سره که برابر نو الحمدلله وایا د فوج محکمه دی دا د اسلام ملټری اصول ته را مخامخ کا اسلامی اصول باندې ژوند تیری کنه تیری دارنګ بل محکمه دا پولیس تا عدلیه دا جوډیشنل کومه محکمې دي هغه محکمو اسلامی احکامات تا په دې موږ د دنیا ژوند د سمولو د پار را لګلې دي خو صرف او صرف زمونږ د دنیا ژوند مقصد نه دی په داسې طریقې سمای چې هغه آخرت کې هم فائدہ ورکي ورسره آخرت هم ټیک شي انګريزيان یورپیان هغه دنیایي ژوند سمای دنیا ژوند هر څوک سمای هندوان هم سمای هغه وی چې سم شي او بس خوشحالي وي آخرت باندې ټاسای نه آخرت منی او نه هغه ته سوچتا هاي مال ډیر کا خوشاله ډیر کا شهوتونه پورا کا شهوت البطن والفرج چې څنګه پورا کای نو پورای کا هغه دنیا ژوند سمول دی ته وي مال حاصل کا کبه حلال کبه حرام وي امن راولا کله خلکو په وجلوي کبار شي پارسوي قران امن غواړي د امن اصول دي قران حیا غواړي د حیا اصول دي قران مالی انصاف غواړي داغي اصول دي داغي اصول دي چې په داسې طریقه باندې کارو شي چې آخرت کې سړی مجرم نه وي آخرت کې دله فائدہ ورکی هغه طریقه چې دا هغه قران خودلې ده هغه اسلام خودلې ده الله رب العزت دانه کوي چې موږ له دنیا سم خرابې او آخرت سمای نه دنیا را له په داسې طریقه سمای چې آخرت خراب نشي چې آخرت خراب نشي آخرت هم سم شي رحمان الدنیا ورحیمهما الله رب العزت دنیاوی مهربانیم کوي خو الله رب العزت خاص رحمتونه هم دنیا کې ور کوي او په آخرت کې ور کوي په آخرت کې ور کوي نو دا یو غلط سوچ دی چې اسلام ځکه اسلام عمل کې راولي او بس آخرت او جنت په دې خوشي او دنیا له خو بخامه خاصه کول غواړي کاغذ امریکای غلامی وی کادي هندوانو غلامی وی کار شي اب کول غواړي نه دا الله غلام شنوار سبستاشي بدل الله دنیا سم کی بدل الله آخرت سم کی الله رب العزت
زمون دنیا سمای خو په دین باندې نو په دین الله رب العزت دنیا وعده کړی دا دې زم وای سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 95 شپږ نوی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا او کده خارون والو دې ملکونو والو ایمان راوړې و ځان بچ کړو د الله د خلاف نه ولفتحنا عليهم بركات من السماء والارض خامخا پرانستیم مې پدې باندې خیرونه د اسمان او د زمکی اسمان بوم خیرونه ورکول او زمکی بوم خیرونه ورکول دارنګ سورۃ الانفال کی وای آیت نمبر 26 دا الله تابعداریو کوي د پیغمبرو مانی یاد کی پاغ وخت جتا سلګوي کمزوری کړي شی او کمزوری منل شي زما کې یاره دې د دینا چې وا بڼي تاسو لرا او بشو کوي تاسو لرا خلق زائد علم الله درکو کله کې کړي په مدد خپل ورزقکم من الطیبات دار څه په استجابت شوی دي او معنی الله رب العزت دل حالات سمئی سورۃ ہود کی وئی سورۃ ہود آیت نمبر 3 دریم نمبر آیت وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى بخنه غواړی تیرو ګناونو د خپل ربنا او بیا راو ګرځي هغه ته پر روان وخت کې نافرمانی مکوئ الله ته راو ګرځي را روان ژوند سم کوي فائدہ بيداوي یومتعکم اتان حسنا الی اجل مسمى فائدہ بدر کی تاسو لرا فائدہ خستا میټه مقرره دنیا بدل الله رب العزت برابر کی ادارن یمدا سورۃ ہود آیت نمبر 52 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَزَمَا قَامِيَانُ وَزِزَانُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بخنو غواړی خپل ربنا بیا راو ګرځي هغه تا یورسل السما علیکم مدرارا راو بلیږي باران پتا صبح شبو وایزدکم قوتن الی قوتکم او زیاد به کتاب سره مدد سره د زوړ مدد سره د طاقت تاسو نام زوړ طاقت در کې مادي او چې ایمان راوړي او آسمانی طاقت په در سره شي دو زور ابو کی یازدکم قوتن الی قوتکم ازما کې زور در سره ده ټیکنالوژي مادي در سره ده خو ایمان در کې نشته ده آسمانی مدد او روحانی طاقت در کې نشته چې ایمان راوړي هغه بدلوم سیوا کی وایزدکم قوتن الی قوتکم یو پلس پشي یو په دوه خو وایي وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ دارنگی سورۃ نور کے اللہ رب العزت ہوئی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا الله وعده کړی دا ایمان او د عمل صالح سره تزمکه د بادشاہت لا استخلفنهم او الله بوله قانون ځای کی او یاره به الله ختم کی لا استخلفنهم فی الارض
دارنگی سورۃ طلاق کی اللہ رب العزت ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ چې دا الله رب العزت د خلاف نه ځان بچ کو دا الله د نافرمانه نه ځان بچ کو ويره يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سلور او پنځم کې وي الله به ګرځي دلارا خلاصون د غمونو او ټینشنونو نه غمونو او ټینشنونو نه به الله خلاص کی ويرزقه من حيث لا يحتسب اور روزی بور کې الله دلارا داغه طرف نه چې د واړو ګمان نه اقتصادیات په الله ډیر کی دارنګ سورته نوح کې وایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا لسم یو لسم آیات ما ورته خپل رب نه بخنو غواړي هغه دې بخنه کوونکې يرسل السماء عليكم مدرارا راو بلیږي باران پتا سبحانه بشبو شبو وامددكم باموال وبنينا زیاد بکی تاسو لرا مالونا او بچی او بگردی تاسو لرا جناتن باغونا او بگردی تاسو لنیرونا او سندونا ارس و فراخشی نو اقتصادی ترقی چی دا ناغا اللہ رب العزت پا دین کے خدا آبدل اللہ رب العزت در کی ولو انہم اقام التورات کدی ادرول و تورات ادرول سری یو اقامتها العمل بما فيه من غیر تحریف ولا تبدیل ماوردی ہوئی اقامتها العمل بما فيه من غیر تحریف ولا تبدیل اغیبان عمل کول جاری کول په زندګۍ کې عدلون بدلون پکې مکوا ځان هغه سره برابر کا نو اقامت دا مطلب دی شاغل رواج ورکا او د ژوند په هر شعبه کې هغه عملی کا نو اقامت نافذ اول جاری کول نو اقامو کدی جاری کړي نافذ کړي وي تورات انجیل په خپل دور کې او وما انزل الیهم من ربهم یا تورات انجیل او چې انبیاء له نور کوم صحیفه ورکړی شوی وي هغه په صحیح طریقه باندې قائم کړي وي ولا کلوا من فوقهم دغه چې هغه باندې عمل کوي نو هغه ویلي دي چې بچا عمل کوي په قران باندې هغه د قران د ایمان او د عمل دعوت ورکړو ماتوریدی رحمه الله دا وایي چې اقامت دای تورات او انجیل او آسمانی نظام هغه کاغول اړول او راړول به د خپل خوخه توجیهات به کې کول او د خپل خوخه معنی به کې کولې نو اقامو نیغه کوي چې څنګه دین او اک شانته په عمل کوي تحریف او کتمان نزان ساتي تحریف مکوي او پټوي امه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتونو کې دی تحریف کړو او ځنه پټ کړیو د نبی علیہ السلام تذکرہ ته پټ کړیو او قران کریم وی کتا سو هغه باندې تورات او انجیل هغه نیخ کوي برابر کوي چې څنګه دی او هغه شانته پیش کوي چې څنګه دی هغه شانته پیش کوي دواما انزل الیہم من ربهم نمرات یا تیری صحیفی وی تیری صحیفی او یا تینا مراد قرآن کریم دے
او ما انزل الیهم ذکوی چې دوی وی دا مونږ ته نه نازل شوه مونږ ته نه نازل شوه وای مونږ کو مولیان یو مونږ له ضرورت ته ویدا د عرب او امیانو لراغله مونږ مولیانو لدا نه راغله مولیانو لنه راغله قرآن کریم ډایرک او ما انزل الیه قرآن کریم ټول دنیا طرف تراغله ولو انهم اقاموا التوراة او کدی جاری کړو تورات او انجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو طرف تربیت کون کړی دینا او طرف اصلاح کون کړی دینا لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم خامخا دی و خوراک کړو د بار د دینا او د لاندې د دینا یو دا کنایه ده مطلب پر رزق کې به می پټکړی وې سم ار سبډیرو لکه خلک کوئی د پلان کې شل واړه ګوتې په غوړو کې دي نو شل والا څنګه په غوړو کې خپو هغه څو په غوړو کې دي وشړو شل واړه ګوتې په غوړو کې دي دا مبالغه وی یعنی دا نعمت وسره ډیر دی دا نعمت وسره ډیر دی دلته مطلب دا دی چې رزق کی فراوانی ہوگی ار سبب بلاوی ارز ببر نخیجی نرخونا چه ارز ببر روانی ارز جون دی پخواب پکال کی اوزلی جون راتو جون کی و نرخونا سیوا کی دلو اوز دخیر سارا ویزار دیشم کابلا اوز زار دیشم پاکستان ار وقتی چه کم دنو جون دی با ار ماسخوتن نرخ بلیگی چه خدای وزیری اعظم مملکت پاکستان بوز بیا چه کم دنو پڑا باندے گٹک دی غریب او بیا بسوئی او ملک د پاره به سخت برداشت کړي دا پریمانتیا باراشی ویسا شیخ سے رحمہ اللہ تعالی فرمائل وی جب میں کہتا ہوں کہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ وی جزکل اللہ تداوم چی اللہ زمانگ دا حال باندې رحم وکا زمانگ دی حال تا لگو گورا پی اللہ رب العزت را آواز را کی چی لگ دی خپل عمل نامی تو گورا بر سر آگلی دی چی کتا صدر شی تارا ویشتی کانی دی ازغی دی او کتا لاندی تما دا مانو دا سیوانو کئی چی بر سر آلی کی کتا باگ قدر زی کتا باگ قدر زی دا انگریز غول و تہذیب و ثقافت و قانون د غیر او غلامی د غیر هغه په بر راولې او غواړي زمانه رحمتونه شکر وباسه چې کانی نه وړيږي چې کانی نه وړيږي لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دویم مطلب دا دی لا کلوا من فوقهم اسمان به باران پټه موري من تحت ارجلهم زمکا او فصلون ډیر زرغونه دریم لا کلو من فوقهم غرون نوا سيزون راوزی ومن تحت ارجلهم او زمکو نوا معدنیات راوزی یا لا کلو من فوقهم حاکمان بنیکان شي چې الله په قانون عمل شروع شي او ټول په خپل ژوندۍ کې د الله قانون راولي چې کوم افسری نو ابم د الله په قانون برابرۍ نو من فوقهم افسران حکام چي دي هغه په خلق باندې رحم کون کی وی خړون کی بینی شرمخان بنی خاماران بنی سپیو خنزیران په کرسو کې نه ناستړي په کرسو کې ناشتي لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم رعایا به تابعداری هر وخت بڑی چوک کې جلسه نه چې احتجاج دی احتجاج دی ومن تحت ارجلهم رعایا چې دي کشران نو به تابعداری
دام یو مطلب ویل شوی دی چې بدین باندې عملو کی لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم آسمانی مدد به هم راشي او زمینی مدد به هم شي منهم امه مقتصده زنی بدی کی دی یو ډله تابعدارا درمیانه معنا تابعدارا افراط او تفریط نه کوي برابر دی عمل کون کی بتابعدار ہے دا اللہ خدا کا وقت جمهورم نافرمانو وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر د دینا بد دی هغه چې کوي عمل ناکار کوي بد عمل کوي ساء کی معنی د فعل تعجب دا یعنی ما اسوأ عملهم څه خطرناک ته پریشان کون دی عمل دی ډیر دا سری چې داغي عمل پریشان کون دی داغي نتایج ډیر خطرناک دي او ډیر دې دینا چې بد عمل دی واخر دعوانا